الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. من نميقو يمزيان كن يا بفكري سود باش، من نميقو يمزيان كن يا بفكري سود باش. عايزي فرصت بخبر در هرچی باش زود باش. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زما عزیزانو، نن 2 جنوری 2026 موندل تجامی مسجد بیت المعمور کی د جمعې د اجتماع په نسبت راجمع. اوس دی آیات کریمه کی خطاب خاص تا او درې خبرې الله مونږ ته دی آیات کی بیان کړی دی. خطاب خاص مطلب دا چې ایمان والو ته خطاب دا. یا ایها الذین آمنو، عامو انسانانو ته خطاب نه دا، کفارو ته خطاب نه دا. فرمای یا ایها الذین آمنو، او ایمان والو. آمنو فسی قرآن کی بیا 2 خبری وی، یا امر وی یا نهی وی. مطلب دا امر چې ایمان والو دا کار وکړي، اقیموا الصلاة آتوا الزکات. نهی مطلب دا چې دا کار مکړي. اوس دلته الله فرمایي دی آیات کریمه کې چې 3 کارونه باندې کړی. اول دا کار یا ایها الذین آمنو، او ایمان والو. لا يسخر قوم من قوم،
یو قوم یعنی خلق دی نخاندی پا بل قوم پسی پا نورو خلقو پسی کنا دا سی مکڑی یو پا بل پسی مخاندی دا یو بل مزاق ما اڑاووی تمسخر مزاق اڑاول دیتا وائی چی داسی حرکت یا داسی خبر یا اشارہ اکڑے چابل مسلمان دځان کم او حقیر اگنے ذلیل اگنے آغا شرمندہ کڑے او ایمان والو لا يسخر قوم من قوم ندی خاندی او قوم بل قوم پسی یعنی مخاندی نورو خلقو پسی عسى أن يكونوا خيرا منهم نزدید کنا قریب دا کی دایشی چا پسی خانده کی دایشا خدای تستان خوخوی کنا او چاگا خدای تا خوخ دا کنا نا دا خدای دوست دا خدای دا دوست مزاق ما اوروا دا خدای دوست بسی مخاند بل سی قرآن کریم فرمائی اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ویزد ایمان والو دوست نچ اللہ دا مسلمان دا ایمان والا دوست ایمان والا دا مسلمان دا اللہ دوست آغا پسی تخان دے دا غمزاق اڑاوے دا سی اشاری ورتکڑے دا سی خبری ورتکڑے کنا چاغا تشرموی آغا زلیل کوي دا زانیخ کتا گنے دا تا تکبرموک من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چالا فرمائی حدیث قدسی دا چاچ زما دوستا لگون دی تکلیف ورکو علاوی زما جنگ لدی تیار شکنا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن او خجد الله وينورو خجو پسین خان دی دا قوم لفظ لا يسخر قوم من قوم قوم لفظ خجو تم شامل ده خجم دی قوم لفظ کرالی بیاهم اللہ خج خاص ذکر کری ولا نساء من نساء دا ذکر چی خندل تمسخر دا خجو کی دیر اللہ تاکیدن بیا او فرمائل چی ولا نساء من نساء او ایمان والو خجو چی دا کلمتا سویل ید ایمان والو چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دیلان دی اوامر نواہی ٹول رالو اللہ وحزت ارتوایم او خجو
چې تاسو نورو ایمان والو خزو پسې مخاندئ کنه د ایمانداري ښځې مذاق مه اړاوئ کنه د حقارت په نظر مه ورته ګورئ کنه د حقارت انداز کې اشارې مه ورته کړئ کنه وګوره دې ته لاوکو دې ته لاوکو مخ دې وګوره قد قامت دې وګوره خوري دې ته خو یې میړه ورکړی مخ مې تو دا دې چې کوم میړه ده دا خو به زه له خټو درته جوړ کړم دې پسې هم وخندل د دې میړه پسې هم وخندل او دې ښځې تکبر هم وکړو دغه مسلمانې مؤمنې ښځې مذاق هم اړاو کو د هغې خاوند هغې تیم په سپکه سترګه وکتل بل طرف ته ځان ته لویه او تکبر ثابت عسى أن يكن خيرا منهن او خجت چې چا پسې خاندې کنه مخاند کېدای شي چې کومه ښځه پسې ته خاندې کېدای شي هغه خدای ته نږدې وي ستانه هغه به خدای ته خوښوي کنه د خدای دوست ده د خدای په دوستي پسې مخاند کنه د الله خوا په بدیږي کنه الله پې ناراضه کېږي مخاندې بس گپ شپ مجلس په دې باندې ختم شي مړه پلانې ته وګورئ اند د شکل ته وګوره د شکل ته وګوره د ته هم شکل ورکړی ده شکل چا ورکړی ها الله نو الله په هر شکل باندې الله څو قسمونه خوړلي چلو والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله وای په انځر مې دې قسم وي زيتون مې دې قسم وي تور سینا غر مې دې قسم وي محبوب استاد د امن خار مکه مکرمه په دې مې دې قسم وکنه الله وای زما قسم خورلو له ضرورت نشته خدا تاکیدن تاسو توایم کنه ترغیبا تاسو ته قسمونه خورما لقد هم تاکید لفارد تحقیق علاوه ما انسان پیدا کړی د فی احسن تقویم الانسان لفظ قرآن لفظ د سوره تین الانسان لفظ هر انسان ته شامل نه کنه بیا چاغه کم انسان د کم انسان شکل قد قامت سترګو خلا پوزه پسې ته خاندي هغه انسان چا جوړ کړی الله دغه فحسن الله څلور قسم اخړل او تاکیدی لفظ راول چې لقد عربي کلام کې تحقیق لپاره د تاکید لپاره الله دغه په حسن باندې قد قامت باندې دا
سانچه باندې څلور قسمونه اخوړل تاکیدي لفظ یې هم راوړ کنه چې ما ډېر ښکلی شکل ورکړی ده او ته بیا خانې مړ بېرته راوړه په تړو باندې ناست یې که څوک تیر شي نو که اواز نه اوري یا ترې نه یېرېږي نو بیا ژبه باندې د چا مذاق اړول چا پسې خندل لاس باندې اشاره د مذاق په انداز ورته کړل سترګو باندې چاته د حقارت په انداز اشاره کول دا ټول مذاق اړول شو دا ټول تمسخر شو مشرکین مکه به صحابو پسې خندل او بیا به په سترګو اشارې کړې وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ حضرت بلال صحیب غربا صحابه کرام چې به تیر شو مشرکین مکه به په سترګو اشارې کړې وَإِذَا مَرُّوا بِهِمَا لوی چې کله صحابه په دی باندې داسې تیر شي مشرکینو باندې یتغامزون بیا په سترګو او د ورجو اشارې ورته وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَاكِهِينَ چې کور ته به مشرک لاړی کنه بیا به وخندل ښځې ته به ویل تعال یا ام فلان ښځې دلته راشه رأیت مسلما على رأسه عماما ما مسلمانن ولیدی د محمد عربي صحابي په سر یې دومره پټکی و کنه اوږد یې کمیس و داسې جامې وې داسې وخندل به چې د قیامت ورځ شي نو الله وایي چا کم مسلمانانو پسې خندل شوي دي صحابه کرام او قیامت ته پورې چا پسې چې خندل شوي دي هغه مسلمانان به په تخت کېنومه او ورته ووایم چې اوس په دوی پسې خندا کړئ اوس په دوی فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ایمان والا به تخت باندې ناست وي او دوی پسې به خندا کړي کنه جواب ترکی به ترکی نو هر می داو دی باندې وقت پاسول د چا مسلمان مذاق اړول چا پسې خندل دا جایز نه دی قرآن آیات چا پسې چې ته خاندې د چا مذاق اړوي دا تا دا دواړې خپې راواخیستې او د قرآن په دې آیات کې خو دی چې الله ويا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن که مسلمان سره یا ښځه چې د نورو مسلمانانو پسې خاندي د حقارت په نظر ورته ګوري د دې مطلب دا ده چې دوی دا خبې راغلي د قرآن په دې آیات باندې دي کنه د قرآن په آیات باندې عمل نشته کنه بیا چې تا دا وویل چې لا اله
الا الله محمد رسول الله. ته مؤمن مسلمان شوې الله وی الله ولی الذین آمنوا او ایمان والو زستاسو دوست یم کنه تاسو په ما عاشقان یې تاسو زما محبین جوړ شوئ زستاسو محبوب جوړ شمئ چې کلمه دی اویله ته د خدای عاشق جوړ شوې او چې سړی حقیقت کې عاشق وي دغه دل دماغ کې د معشوقې نه بغیر د بل چا سوچ وي په ژبې د معشوقې د خبرو نه بغیر نورې خبرې راځي که ته نورې خبرې ورته کړې هم اورې نه اورې بې خبرې صحیح کولی نه شي مولانا روم فرمای چې عشق آن شعل است که چون برفروخت عشق آن شعل است که چون برفروخت هرچی جز معشوق باقی جمله سوخت عشق آغلم بدکنا چی کل دا دا عشق لمبا اچتش برشه نو هرچی جز معشوق باقی جمله سوخت دا معشوق نه بغیر چی چا باندې تاشکه د معشوق نه بغیر چې څومره شیان دی هر څه اوس وځوي کنه هر څه ختم کړي هر څه فنا کړي صرف معشوق په نظر ورځي کنه صرف معشوق ورته یاد وي ځان جهان می واړستا فمنه هیر شو زان جهان می واسطا فمن هیر شو نپویگم چه زان څه د جهان څه ده کما اوتا چرتا د الله عشق غرق وای زمونږونو کې د الله عشق وای بیا بمون چا تخیال هم نوای کنه نبم چا پس خندل کنه نبم د چا په غیبت په خندا باندې خپل ټیم پاساو کنه ممکنو کنه مجلس راشه کنه گپ شپ ولګو راشه جمع وکړو گپ شپ ولګو کنه گپ شپ کې خلونت قرآن وایي نه احادیث وای نه فقه وای نه د تصوف خبرې کړې گپ شپ کې خو یا گلدن من سرا غرزوي یا کلب الدین را غرزوي یا زید را غرزوي یا بکر را غرزوي یا بجلیګر مولا را غرزوي تاسو په دا تړو ناشتي تاسو په دا تړو ناشتي نو بیا هر یو چرش مدرسه مولانا بجلیګر للبنات تداش ګوري بو او بجلیګر مولا دا مدرسه په څه جوړ دا دومره پیسې له کومه ځای څو منټه په دې باندې غیبت وکړ الله جوړ نمی دادا سے بزرگ پہ کیا خود خپل استاذ محترم خطیب اسلام حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب رحمت الله تعالی علیہ رحمت واسعہ هغه می منصوب کړ ټول پاکستان کی پیو نوم باندې ډېری مدرسې وي وفاق المدارس عربیه پاکستان کی پیو نوم باندې لشل 50 مدرسې دي زمونږ د مدرسې داسې ممتاز نوم ده چې پاکستان درکې نه په ټوله دنیا کې داسې نوم نشته
نه په ټول وفاق المدارس کې شته مدرسه مولانا بجلیګر للبنات مولانا صاحب ولی الله په دا مذاق باندې په دا غصه باندې دا مولانا صاحب خپل ولایت خپل بزرګي پټه کړی مذاق چې به کو غصه به کړ خلق به هغه مذاق پسې لاړو غصې پسې بلاړو چې بجلیګر ملا نن دا ویل نه دا ویل دا در حقیقت مولانا خپل ولایت خپل بزرګي پټه کړی هغه بزرګ ته می منسوبه کړی دا الله جوړ خدای جوړ او ته په دې ټیم پاسه اوس که استاد رکی چرته عشق الهي وای تا به مینس ته څوک نه وای را غورځولی چا پسې به دې خنداګانې نه وای کړي اخري ټکی واورئ یو سولات کمیټۍ ممبر ده په منځ ولاړ منځ قیس د مجنون خپل نوم قیس مجنون یې داسې مخکې تیر منځ کې منځګزار منځ کې ولاړ د لاسې ور داسې کو دې کوی ور ته ما نه وینې ویل څه مجنون یېرې دې ویل نه ویل څه ویل زه مونځ کومه ته زما مخکې تېر شوې ګناه دې وشوه مجنون ویل ما ته لیدلی نه چې دلته هم یو انسان څوک ولاړ ده والله بالله ثم تالله ما لیدلی نه چې دلته څوک انسان شته ویل زه دومره غټ پټ یم مرسنډا یم څنګه دې ونه لید ویل نه مې لیدلی ویل ولې ویل ځکه زما رکی چې په چا زه عاشق یم لیلا زما دل دماغ کې صرف د لیلا سوچ نور مې نه ته لیدلی نه مې ستا سوچو نه مې د دنیا سوچ ما کته نه لیدې زه مست وم د لیلا په مینه ما کته نه لیدې زه مست وم د لیلا په مینه تا به زه نه لیدی که ته مست وی د الله په مینه ما کته نه لیدې زه مست وم د لیلا په مینه تا به زه نه لیدی که ته مست وی د الله په مینه او سولات کمیټۍ ممبر خدای دې کور د میردین جماعت کړه زه د لیلا عشق داسې غوپوم داسې غر کوم چې ته مې لیدلی نه یې اوس ته چې په منځ ولاړ وې او خدای سره دې خبرې کړې الصلاة معراج المؤمن منځ د خدای او د بنده منځ کې ملاقات کنه نو کته د الله فمن عشق مست وی تا به زه نه لیدی تا زه ولیدم او دکه دې هم راکړه رحمان بابا فرمای چې بیل عشقه کمی عیب کمی هنر ده خلق ورته ویل رحمان بابا کله راوځه کیسه خانې ته هزار خانې ته اشنغرۍ ته ګرځو مونږ سره کېنه را کېنه گپ شپ به لګو ورور یې خلکو ته شکایت وکړو چې دا په څه طریقه له کوره وباسئ د ورور د شرارت نه مو خدای وسات ورور چې په بده درته واوړي بیا به قابل ترېنه جوړ شي قابل خو پېژنئ څوک آدم علیه السلام زوی قابل به ترېنه جوړ شي قابل حابل خپل ورور یې قتل کړو
یو کال په اوږه ګرځاو چې ورور دې حرامي شي تا به قتل کړي په اوږه به دې ګرځوي ستا مال یا ستا ښځې ته به غلي ورور یې شرارتي و عزیز خان خلکو ته ویل نه وباسي دا بزر بس په ګوټ کې ناش الله 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 خلکو ورته ویل کله کله راځه پیژنګلو به مم وشي شهرت به دې هم وشي مو سره کښېنه و چا کومو خلکو رحمان بابا ته ترغیب ورکاو د هغو نام نشان شته د رحمان بابا ده شته 330 سال وشو کم سے کم د رحمان بابا د وفات 330 سال وشو نوم یې ژوندی ده که نه چې زه شعر وایم ته چې رحمان بابا دلته دیوال نه خواته ولاړ دا د څه په برکت د عشق په برکت د عشق په برکت رحمان بابا ویل نه وتلو ته فارغ یما نه تا سره ګپ شپ ته فارغ یما نه شهرت غواړمه نه څه غواړمه ویل بیا ته څه یې رحمان بابا ویل بیل عشق کمی عیب کمی هنر ده د عشق نه بغیر که زما عیبونه دي کمی کمال بیل عشق کمی عیب کمی هنر ده ما غوڅ کړی ده له ځانه بل پیوند پیوند خو پیژنې بیل عشق کمی عیب کمی هنر ده ما له ځانه د غوڅ کړی بل پیوند ما سوا له یار هر چې د رحمان دا ستا د دنیا دوستان یاران دا هم ما سوا دي ستا دوستان هم بوتان دي ستا ملګري هم ستا لپاره بوتان دي صرف دا نه چې وایي انډیا والا مشرکان هندوستان والا مشرکان بوتانو ته عبادت دا ستا یاران دوستان هم بوتان دي اهل تصوف فرمای چې كل من شغلك عن الهك فهو صنمك هر هغه شی چې تا د خپل محبوب نه وباسي د خپل خالق نه دی مشغوله کی خپل خالق در نه هیر کړي هغه ستا لپاره بت ستا بت ستا دنیا هم ستا لپاره بت ستا گاڑی هم ستا لپاره بت یور دے اتنا ترقی کیا اتنا قیمتی گاڑی سر کی طرف بھی چھوٹا سا تکیہ بس گاڑی میں بیٹھنا بیا به گاڑی لږ ګرد غبار پې پرېوځي بیا به گاڑی پاکوي بس 24 घंटे د گاڑی سوچ ګلوی کې گاڑی ولاړ ده د کواري حرامیان ماشومان دي حرامیان په دې دي چې تاسو بسم الله مخکې نه وایي اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دا ستاسو زده نه ده که د چا هیره وي هغه وخت کې سترګې پټې وي تېنه هیره شي نو ځکه دا حرامیان هم راوړي دي د چا په ګاډو باندې لکیر راکوي چابي راکوي دا ګاډی هم ستا لپاره بت ده یاران دوستان دې هم بتان دي دنیا دې هم بت ده ځکه ته له خدای غافله کړی یار دوست ته 24 घंटे ورکوي خدای ته دې یو ګنټه ورکړې 15 وخت مونځ وخت دی خدای ته ورکړی مور فلار ته دی وخت ورکړی د مور فلار مخ ته کتل د حج د عمرې ثواب د مور فلار سره محبت کول خدای سره محبت جناب رسول الله فرمائے چې داسې وخت به راشي صحابو او زما امت
داسې وخت به راشي اقصى اباه وادنى صديقه جفا امه. او صحابو زما په امت به داسې وخت راشي پلار به د ځانه وشړي، پلار به لرې وشړي که نه، هغه علاقه کې به هم نه پرېږدي که نه، پلار به د ځانه لرې کړي. وادنا صدیقه دوست به ځان ته رانږدې کړي. چې ته ماشوم یې پلار به کله دلته ښکل کړې، کله به یې دلته ښکل کړې، کله به یې دلته ښکل کړې، کله به یې الټه کړې، په دا دومره غټ کوناټې به یې هم ښکل کړې که نه چې دا زما ګل ده. تا چېرته پلار په دا تندي ښکل کړی ده؟ دا تاسو چې ناست په ایمان ووایئ، دا تاسو چې ناست دي که د چا پلرونه مړه دي، تاسو چرته په ایمان یې ووایئ، خدای حاضر ناظر وګڼئ، تاسو چرته پلار په تندي ښکل کړی؟ بله ادي چې ستا په کور کې کعبه درته ناسته ده، ستا ادي ستا مور، تا مور چرته په تندي ښکل کړې ده؟ تا مور چرته په خپو ښکل کړې ده؟ پلار دې په خپو ښکل کړی ده؟ وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الجنة تحت اقدام الامهات. رسول الله فرمایل جنت د مور پلار د دې خپو لاندې ده. که د مور پلار خدمت دې وکړو جنت شته، که خدمت دې ونه کړو دوزخ ته به ځې. که هر څومره لوی بزرګ شي، هر څومره لوی عالم شي، دوزخ ته به ځې. تا مور پلار چېرته په مخ ښکل کړي دي؟ او دوست جناب رسول الله فرمایل چې دوست به ځان ته رانږدې کړي، پلار به وشړي. زه وایم چې ځان ته رانږدې کول درکنار د نن سبا هلکان چې دي دوستان رانږدې کول نه، دوستان په ځان اچوي، په ځان یې اچوي. اچول لفظ پېښورۍ پښتو ده، په اچول لفظ خو پوهېږئ که تفصیل درته بیان پوهېږئ؟ امیر صاحب دا خو زما استاد ما او تا خو پوهېږو، نور که پوهېږو نه. دوستان په ځان اچوي. مور پلار ته په کال کې که په سفر لاړ شي فون نه کړي، دوست ته 15 منټه پس میسج मैसेज दोस्त के वो मैसेज आया है, मैसेज आया है, मैंने जवाब नहीं दिया. ادا خدای د میسج، ادا خدای د اعلان جواب هم چرته ورکړی. الله اکبر الله اکبر حي على الصلاه حي على الفلاح. دا د خدای میسج درغی، د خدای اعلان درغی، تا واورېدی، جواب دې ورکړ. دا اذان د کلماتو جواب دې نه ده ورکړی. جمعه ته راتلل لمونځ کول دا خو لویه خبره ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.